السلام علیکم ملګرو، تاسو له سایل چې دا کم کسان ښکاري چې دا د اردو ډرامو هغه لیکوال چې دی همیشه پښتون له ډېر په سپک نظر کتلي په خپلو ډرامو کې. دی ډرامې که چېرته تاسو ګورئ، دی ناولې که چېرته تاسو ګورئ، نو دی پښتون یو ډېر ظالم انسان چېرته شو کړی دی، یا به چېرته پښتون د ټکسۍ یا د موټر ډرایور شو کړي وي، یا به چېرته پښتون یو سودخور ظالم په خپله ډرامه کې شو کړي وي، یا به چېرته پښتون څوکیدار شو کړي وي، یا به چېرته پښتون په خپله ډرامه کې یو ظالم انسان په ښځو تشدد کولو والا انسان خولی وي، یا به چېرته یو پښتون سودخور خولی وي. دی همیشه پښتون له په سپک نظر کتلی دی او دی همیشه پښتون معاشرې له یو ډېر فضول انسان، یو ډېر سپک نظر شو کړی دی. پښتون چا بدرنګ کو؟ پښتون عمدې ډرامو والا خلکو بدرنګ کو. څه زموږ پښتو ډرامو له دی الله پاک پښتو ډرامو چې کوم هدایتکار دی، پښتو ډرامو چې کوم لیکوال دی، الله پاک دی له هم هدایت وکړي. ای هم پښتون یو داسې شو کړی دی په دې معاشره کې چې پښتون به همیشه په وړه وړه خبره دښمني کوي، پښتون سره په لاس کې ماشین وي، پښتون به کږه ټوپۍ په سر کړې وي، پښتون به همیشه دی داسې په خپلو ډرامو کې شو کړي وي، جوارګر، شرابي. همیشه که تاسو په پښتو ډرامو هم کتلی وي، نو همدغه پنجاب والا خلک چې کوم دي، د اردو ډرامو لیکوال چې کوم دي، دی هم زموږ تصویر همدغه دنیا له همدغه رنګخولی دی. نن چې موږ سره د دنیا ظلم کوي او زموږ د پاکې خاورې له بمونه راوړي، زموږ د وینه زموږ په خپله خاوره تویوي، نو دا همدې خلکو موږ بدرنګ کړي یو، همدې خلکو موږ دنیا له داسې ټیټ خولی یو چې څنګه موږ پښتنو ډرامو والا خولی یو. نو زما دې ځای کې پښتنو ډرامو والا هم ګیله راشي چې د پښتو ډرامو لیکوال نه تپوسو کې ابوی نه زه د معاشرې صحیح عکاسي کوم، که د پښتو اکټر پښتون اکټر نه تپوسو کې چې لکه ته خو پښتنو معاشرې له نقصان ورکوې، ابوی نه، زه خو د پښتنو معاشره هغه ښیم چې کوم پښتنه معاشره کې دي. نو پښتنه معاشره کې خو ډاکټران هم شته جي، پښتنه معاشره کې خو ډېر قابل خلک شته جي، پښتنه معاشره کې خو ساینټسټ هم پیدا شوي دي جي. ته هغه خلک ولې معاشرې له نښې چې ته د معاشرې یو نیګیټیو تصویر راخلي، چې ته د پښتون یو نیګیټیو تصویر راخلي په دغه ډرامه کې، په دغه فلم کې، ته ټولې دنیا لخې ته څه وې د ستا د پښتو دا فلم صرف په KPK کې خلک ګوري، یا د اردو ډرامې چې کوم دي دا صرف په پاکستان کې خلک ګوري؟ نه جي، دا په امریکا کې خلک ګوري، دا په UK کې خلک ګوري، دا په هر ملک کې کتلی شي، دا په انډیا کې کتلی شي جي. نو موږ پښتون چې دومره بدرنګ نن دنیا له شو شوي یو، دا هم زموږ په خپلو خلکو موږ د دنیا له داسې خلکو خولی یو، دا موږ د خپلو خلکو دنیا له داسې ټیټ سترګې کړي یو. که تاسو وګورئ ډېر خلک موږ له ځنګلیان وایي، ډېر خلک چې کوم دی په ریاست کې موږ له داسې وي ترهګر خلک راله وایي، ترهګر پښتانه راله وایي دا په وړه وړه خبره دښمني کوي، دا په وړه وړه خبره جنګ جګړې کوي. نو دا دې خلکو زموږ تصویر کوم ځای نه اوچت کړی، دې خلکو زموږ بیکګراوند کوم ځای نه اوچت کړی دی، همدغه ډرامو نه اوچت کړی دی، همدغه فلمونو نه اوچت کړی دی. په دې خپله ټوله زندګۍ کې نه د اردو داسې ډرامه وکته، نه د پښتو داسې ډرامه وکته چې کې د پښتون یو ډېر ښه تصویر شو شوی وي. کرایمز شو پاتې شوه، د کرایم خبره پاتې شوه، د جرمونو خبره. نو دا په دنیا په هر ګوټ کې کېږي، د دنیا په هر ملک کې دا جرمز کېږي، کرایمز کېږي. خو هغه خلک چې کوم دي هغه کرایمونو باندې پرده واچوي، هغه کرایمز باندې، هغه جرمونو باندې پرده واچوي او د خپلې معاشرې، د خپل ملک یو پازیټیو تصویر دنیا له وښیي. مونږ خلک چې کوم یو، نو مونږ خلک هر څه سوشل میډیا ته راوړو او بیا زموږ پښتنه معاشره چې کومه ده، یا زموږ چې کوم د ډرامې لیکوال دي، دی هم پښتون سره ډېر زیات ظلم کړی دی، که هغه د اردو لیکوال دي او که هغه د پښتو لیکوال دي. دومره ملګري زما دا ویډیو ګورئ، دا ویډیو مخکې شیر کړئ، او آیا دا کمې خبرې چې ما وکړې دا ما غلطې خبرې وکړې که صحیح خبرې مې وکړې، نو خپله رای ما سره هم په کمنټ کې شریکه کړئ چې زما دا خبرې ټیک دي او که نه ما غلطه وي، او ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. جنید خان آفیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ، ډېره زیاته مهرباني جي. والسلام.